نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو ته چې بدې طرف باندې کوم یو ویډیو په نظر باندې راځي، دا د یو نوجوان واده دی او دا نور کسان ملګري یاران دوستان راجمع شوي دي او دغه خلک څوک به د پاسه رنګونه اچوي، څوک به د پاسه سیانې اچوي، څوک به سپریګانې کوي، څوک ول مخ توروي، څوک دې کپړې شلوي. محترمو، دا مونږ کم وخت پاتې شو، دا کم دور ته پاتې شو. محترمو، دا مونږ په کومه لاره باندې روان یو؟ دا مونږ د رحمان په لاره باندې روان یو که د شیطان په لاره باندې روان یو؟ محترمو، نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته خو هغه واده دا یو سنت طریقه پرېښودې وه چې څوک یې زما په طریقه باندې کوي، دا سنت هم دی او هغه ته به دې باندې اجر او ثواب هم میلاویږي. خو نن زمونږ ودونه هغه چې کوم دی رواجون ته راغلي دي، هغه چې کوم دی هغه د شریعت نه خلاف کارون ته راغلي دي. زمونږ ودونه نن چې کوم دی هغه ګناهون ته راغلي دي، زمونږ ودونه نن عذابونو ته راغلي دي. محترمو، ولي چې د یو انسان په واده کې مخ تورېږي، د یو انسان په واده کې کپړې شلېږي، په یو انسان باندې د پاسه رنګونه اچولی شي او بیا د هغې نه کلم ویډیو کولی شي، دنیا ته هغه ویډیو شایع کولی شي چې خلک وایي ډېر د غیرت کار یې کړی دی، ډېر ښایسته کار یې کړی دی. محترمو، د دې واده نه خو هغه نه واده ښه دی. کم از کم ستا نه خو به چا کپړې نه شلولی که نه، کم از کم تا له خو به چا مخ نه تورولی که نه، کم از کم به چې کوم دی په تا باندې پاس چا رنګونه خو چې کوم دی نه اړولی که نه. او بیا ته ویډیو هم کېږي، په دې کې هغه والدین، هغه مور پلار هم قصوروار دي چې کوم مور پلار د خپل بچو د وخت نه تربیت نه کوي، چې لوی شي هغوی ته نصیحت نه کوي، چې واده د بچي پلار به ولاړې ویډیو به کوي، تره به ولاړې ویډیو به کوي، ماما به ولاړې ویډیو به کوي، د تره زوی د ماما زوی د ترور زوی به ولاړې ویډیو به کوي او دغه ویډیو به بیا دنیا ته شایع کوي چې مونږ ډېر د غیرت کار کړی دی، ډېر بهترین کار هم کړی دی. محترمو، دا موږ په کوم لار باندې روان یو؟ او دا بعضې مور پلار به څه وایي؟ وایي دا کله ناکله وي. نو ولې د نبي علیه السلام په وخت کې ودونه نه وو، صحابه کرام په وخت کې ودونه نه وو، د تابعینو د تبع تابعینو په وخت کې ودونه نه وو؟ نو هغه خلکو دا خبر ولې نه کول چې دا کل ناکل دی، چې مونږ پکې دا طریقې وکړو چې کم دا مونږ کوو. بعضې خلک چې کم دی په ودونو کې داسې کالتوسې به خلاصوي او دا ډزې به کوي او دغه چې کم دی هغه پټاخۍ به چې کم دی ډزوي، څوک به چې کم دی هغه شغلې مغلې اوچتوي، په هغې کې چې کم دی په زرګونو روپۍ او په لکونو روپۍ خلک په هغه فضول څیزونو باندې چې کم دی خرج کوي. محترمو، د دې نه څه فایده؟ چېرته زموږ پیسې په مدرسې کې ونه لګېدلي، چېرته زموږ پیسې چې کم دی په جومات کې ونه لګېدلي، چېرته په ښه کار کې بل ونه لګېدلي، خو په دغې فضول څیزونو کې، په دغه خراب څیزونو کې، په دغه ناروا څیزونو کې به چې کم دی محترم به خپل پیسې خرج کوو. نو محترمو، د دې نه کم از کم چې کم دی پرهیز پکار دی. دغې نوجوانانو ته زما چې کم دی هغه دا پیغام دی چې دغه ګناهونه پرېږدئ، دغه ناروا کارونه پرېږدئ، دغه د شریعت نه خلاف کارونه پرېږدئ، په سنت طریقه باندې راشئ، د اسلام په صحیح لاره باندې راشئ. یقینا چې زموږ دنیا او آخرت به الله رب عزت چې کم دی ښه کړي. الله رب عزت موږ له په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.